له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله في مقام آخر أشراف الأمة حملته القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ترتولنا أول خدا حجین الرحمن تا په پروګرام چې د یو بچای فارغ دی د یو بچی ورودو شدیدو په دا باندې هم مبارکي ورکوه مرشکای ورکوه او سپیشلی میرزا عبدالحمید بھائی چې دې سوچ د دغې کړی دی چې میرزا په دې خوښي کښې هغه ارتکاب د کبایر نه وکي ګناهونه نه وکي 10 پروګرام وکي چې عاد اولاد رسول وي په دې خبره باندې دیتا مبارکي ورکاو او د ډیر لوی تعریف لایق دی. بیا د خپل مشرونه استودونه نه په معافي غوړه د شوتینی سوزه ډیر په غوژنه تکوله یو و دې مخ کوله خبره کول دا هر زونه خبره نه وي په خاګي ستو په میجره د مشر ورور غونډه او د یو اخره غونډه راي چې په میجه واقعي خبره دوی دا یو وزن دا یو عزت یې دا یو وقار یې دی نو خبره کول خو دې په مخ نه مناسب دي. خو بهرحال تو دینا میز دے ازدا کوي میز دے اصلاح کوشش ہوئی اور میں یہاں کی جو شاید پشتون نہ سمجھ سکے ان حضرات سے میں معافی مانگوں گا کیونکہ میں نے بات کرنی ہے پشتو میں. دری خبریں کا وین کی دی اول خبر ادا چې دغه مفتی صاحب د علم کیم فضیلت بیان کا شاید میشتا گنجائش نه پکښې پریاش او په خپل ژبه کښې یو د علم فضیلت دی یو د علم چې زده کوي هڅوک په دا پورې توره خورې کړې دي. عبدالحمید داسې نه دی چې تور واسکاټ یې وغاز پګړیتې په سار د غرور یې ګاډی ولاجله دا توره وظیفي او څومره سفر او څومره لوږې تندې توره د استودونه واستل او څومره محنت پې شوی دی. درمه خبره دا چې د موجوده نظام دی چې زه پګړی شو راوه ژیره لرم جماعت مې دی سپیکر مې دی محراب مې دی دغې سیستم مې دغې نظام د پوره موته خورې توره کړې دي چا برکاته ویرې د رازودېدو. اول خبره ده چې علم فضیلت قرآن بیان دی حدیث رسول بیان دی. نوح علیہ السلام یو مختصر واقعه دو. نوح علیہ السلام په واقع یو سړی و سړی ډیر زیات ګناهګور فاسق فاجر و مړ شه خو ادب په مرګ نه وروسته اده د ښځې کورونه الوداع وشوه یو نرغېنده بچی پیدا شو. نو مور یې کونډزین کو په دا ژوندکي سترګه یې کله کدا کیز وړیکی شپېلې تینځي کولی شم. نوح علیه السلام په یوه قبرستان تېرېده خو چې کله کشف ورته وشو دا مړی انتهایي په غضب کښې دی وال ټاکول پې تېري چې دی ډېر پریشان شو. خو دا ورشه چې دا انسان مړ دی خدای غضب ورکوي او دا خو ډېره د پریشانۍ خبره ده. ویګا په دغه قبر چې بیا روته نو دا بنېده مې چې ډېر پخوا شیک شوی دی جنت په منظر کښې ولیم زون سره هیرون کوتې شه چې ناګهیز په جهنم کښې وی په جوزا کښې وی ویګا په جنت کښې وی دا ماجرات د څه حقیقت دی. نو یې چې خوب یې ولیم
الله جل شانه سره په خبرې وکړې په خوب شه هم کلام شو چې دا باندې ادم ډېر لوی ګناهګور و غایدا چې والټه کول په ترېدل د شکرې نه کړی نوي امافه هیڅ مخانه و هغه زوم ملاوي دا وګامه چې جناته لوټشه ماب شو په خوشک شې دغه شزه چې دا پوته و یوزیا و دا ور سره مدرسې کې تا ولوجه اول ریزی و چې ور ویلوجه بسم الله ور ذکر خو نور بسم الله ځانو دا دوړه کې الرحمن الرحیم څخه زاوی متحیر سره چې په دنیا کې دا نه پوته زولای نسل الرحمن الرحیم یا یوزه یا تفکر شغازو برکوه دا هایی دی واجه نه راځي دا خالی په دوړه کې د علم کې مات دغه وی وکینا امیش د پورا کافی ده او دا علم چې زده کیږي دا ارزو نه دی وید خو داسې لشکي ازودي اروغلا او لشکي سہولیات حاصل تای شول زه پیمان درځای چې ډېره سختۍ مې لري دي چې زه طالبي ته ګډ کړی و ډېر ستر هوا چې اوله سختي در په ځکه مو د خدای زموږ کډنه سختۍ نه وسوتی چې مو چې یا ربا داس وخت وی چې په دا ګرنې مرتازینا ور باندې شيګه مې نه زه کور ته درې مخای سور وینم زه پیمان درځای چې دا د مو یو جنون دا تر غار ته نه جوړ و مو سره اکثر ملګری چې وی چې مو ته تسالې وکولې چې ما خفای کی را سره وی خدای شپې وته اکثر ملګری علم نه محروم شو اکثر ملګری ثواب یاونه وي بیا ایستوز د پاور پرورش مې د مختو اکابر شرف الدین امیش د دیوبند مشرونه نو دا وی چې زکله اول طالب شو طالبی ته درولون دیوبند ته ویراغله چې ایستوز مو خو داخل کا ولې داس نه و چې لانګار و وظیفې وې خلک مالدار و خلک داسې شته وي ځکه وي وی دا خو پیرا دوی درې مناسې خو یو رحمان چلاولی شي واته خلک ډېر غریب و ایستوزونه لوس ورته چکه چې شیرین تو دوی نشته په ماړې دی نه راسېږي ځکه چې طالبون میش دی په کلي اړولي حاجي صاحب ادري کا څه ټیکا وخصې تو چې ګایز وګا ماړو در کوي لالا دې پنځه وخصېدو ایستوز دې شپږ وخصېدو کلی لوس شکړې دي چې نورې طالبون ما داخلوي میشي نشي توتلای دو چې د علم مې شوق ډېر و بس توکل مې وکړ ورته هم چې ایستوز مې ګډې راته خلوص یې ګډو زه خپله سوتم خو داخله وکړه وایي چې ایستوز مې مجبور کړه داخله وکړه نو دا لیکي چې ټول اریزو مې آسان کې صاحب کتاب لیکي چې ټول اریزو مې د طالبونو سره سبق زده کوو ایستوزونه تو مې تکرار هڅونه وو اب دې سره مې وختري هوا چې کلو د شپې لاس یوله د چوټې ټیم شو څوک مې بیا په ځونه خبرول بیو دا ایستوزونه هڅه ملوستل طالبونو هڅه ملوستل زو وواتل چې وواتل دارالعلوم دیوبند سره نږدې د سبزې د میوې د کانینا چې وي د ریزو خلک مالټي کیلي افغاني سړدي خوړلې وي دا پټی کې مې ورا ټول په ایمو مې زیات ووینځل چې زه مطمئن شول چې په دا پورې نه اجازه شته نه څه کډورت شته مو دا وخوړل دامرو مې وخوړل چې مو گذرا پیراونه وا زه بیا درولم تنه وته ایمو تلل ویش ګنټي وخت لري په دا پوتې شوی پټی کې وا ګردای کول مې لاسه تیر کړل خو مو په ځون څه خبر کړی نه پیرا کول چې وسړی ته مړې نه ملاوي شي دا زه نه وایم دا جیت تاریخ صاحب کتاب لیکي علم ارزونه اول دا علم داسې ارزونه خبره نه دو بیا خالص داګ نه خو نه دو داګ نه خو پیرانګونه انګريزونه په مینا ډېر عربي زده کړي دي خو د علم نور چې کیمه درېمي شکوت الى وکین سوء حفظي امام شافعي رحمت الله علیه چې خپل ایستود وکیته مې شکایت وکړه چې کپاره مې کور نه کو دماغ مې کمزوري دي پته نه پیژا
فاوصانی الى ترک المعاصی یا نصیحت ته وکړه چې زویا ګناهونه مه کوه فان العلم نور من الهی علم د خدای نور دی و نور الله لا يعطى لعاصی ګناهګور سینې ته د خدای نور نه غاړيږي دغه پورا پوکې سینې پچار دي دغه پورا پوکې سینې پچار دي او بیا خلک شرح صدر وشي د دې علما سره نزدېکات هوی مغفرت تای سعادت تای کامیابی دو خوج رسول الله فرمایي كن عالما او متعلما او خادما ولا تكن رابعا فطولك یا خو ولا طالب شه دا کوا عالم جوړ شه چې نوی ملګرتیا ښه کا شو وخت ریخه کا په دا ما ورته ریخه کا بیا د نور لري خوښه ولې یو هلوک راکشه ولی یار درته خوښه عبدالقادر اشاره الدین په برک شندرینی یای چې په دیوبند کې دمر عجیبه خبره سړی ته ذهن ته ویر شي په دیوبند کې اعلانګر زمادور دا یوسفی سړی و اومی و امیش خلیل عظیم صاحب هم اومی و اعلانګر زماوری جوړ کړ چې دا طالبونه تادونی چینی شبا دا ترسی خوا شرف الدین صوفی و والد خدای و صاحب کشف و نو والد وی چې یو طالب امیشه طالبه دال څو دو ډیر نارای و شل نه کو وی پیرا دام را دیګو و اخواند ویس نشته په دا ویس کبا په دا غوجه په دا تکیک شي دام را خواند و او مالې نه شروع کوله ځکه چې نو په ډیر په سره دل 300 طالبونو وی نو وی چې دای په دارالعلوم شه په طلبه ویلوړو یو طالب ورته وای چې را شاه صاحب $10 باندې خدای دې په پیس وړا واچي او داس په جایز دی هغه صوفي والد خدای و دایره خفاش استوزور دې په خفاش چې دام څه ګوستاخ تفضل طالب دی دا شاه صاحب ته میشته چې میږي ورکه دا تربیت کړای دی چې مشرونه بزرګونه دغه احترام نه پیژني استوزونه مشوره ورکړه چې شاه صاحب نو معافي وغوړي چې میش هم اف کی ذکر سړی خې میش وګړ دی تو په شوګړ سره واده پر ګور وی میش ته معافي وکړو چې بداونه وکي دا طالب دی دا ته بداو کو ورکو شي کاو سره وشي نو استودون ویلاله چې حضرت میش پرغلی باندې مې ملګری سره دا خبره کوله میش معافي غوړي میش یو طالب ډیر رات بادر ته وژغه دا چې سره $10 باندې خوري چې او داس په جایز دی راځ ورششه تو خفه شوی میش معافي غوړي شرف الدین رحمت صوفی رحمت الله علیه چې نه معافي ویل غوړي طالب نه دی سړی طالب دی څنګه نه دی طالب چې سړی پښتنه په سو کې دا طالب نه دی استوزونه چې لنګر تاړول پښتنه وکړه په لنګر چې دا طالب ماړې پورا نوم یې شتا وته نوم لیکلای ویل بیا استوزونه ورته چې حضرت صاحب ای په لنګر چې نوم لیکلای دی باقاعده مدرسې طالب دی ماړې دی لنګر ما خوري معافي ورته وکا بدوا چونه کې د علم نو مخروم شي دا ورته چې دا طالب نه دی ته تکه ډېرې په دا سره ولې استوزون کلاس ته پسې لوړل چې و سړی چانه صاحب کې چې پښتنه وکیانه په کلاس شه دا پته ولګیدا چې ژوندکی نوم پر رجستر لیکلای دی حاضری بل ملګری لګوي دا لنګر ماړه ته چالای په سابق شه حاضری نکو دا په حقیقت شه طالب نه دی استودون خو په خبره او پیدل ورته چې به شاسم نه پښتنه وکي چې دا سمجرادو چې میش غایز وګه سابق ورته یې نامینای لیکي پلانګرا زری میش ته پته نه لګیدل تو ته څنګه پته ولګیدا شاه صاحب ته روغل ورته چې حضرت تو خبره ټیک تو خالم پدا پوی کا چې میش غایز وګه سره نو سی پته نه لګی چې دا طالب دای کنه دای تو ته څنګه پته ولګیدا نو چې شرف الدین رحمت الله علیه ورته و چې ګورا خبره داستو چې ابدار عزت په دا طلبه ویلوړو دا ارتا فوج رسول الله مو په خوب ولیدا فوج رسول الله ویلوړو مشکیزه ځای ډاکړای و میش توس استودون په لاین ورتللی هر سړی ته خپل باندې بوکې ور ډاکولا ارتلین کې ټوله چهرې ذهن نشین دي متعید دي چې پلونکای و خو چې مو کله هر اډار ونیو د طالب چهره د رسول الله په ملاقات شندرتلا متفته ولګیدا چې دا طالب
نږدې سلې شپږو ویشلې پورې خبرې دي دا څه خو نه ده چې پیغمبر یې خبرې دي علم د پوره خلک یې څه نه دي کړي کوم تکلیفات نه دي چې وټاو شوي خو خامخا من طلب الغلا سهر الليالي خو بېشتاري کښې مرتبې نشته ځکه له وره دا وتلک الایام نداولها بین الناس قرآني فیصله ده وخت ګاړی ګاړی د شپې بدلیږي تل عمر قرار نه وي د یوه هر یک د رب نظام دی چې برابر وي په یوه نهج دی هغه لره اوتار چړاو نشته هغې لره خزان بهار نشته ا ملک الملک دی ا قادر ذات دی ا کاویز ذات دی ا په هر شي کښې فرا دی کامل اکمل ذات دی انسان کمزوری دی دا نظام چې دی دغه د پوره علما مهنت کړی دی نن زه په سټیج وداره بادشاه دا ستی جرنیل دا ستی وزیر دا ستی پلونکی په دا کښې د علما کمال دی د علما کردار دی کنې په سعودیه کښې په بادشاه پسې وژغه شه په دوبۍ کښې وژغه شه لیکلی کاغذ ودري چې سودګله دا بیان کا چې دا نه علاوه ووړې جو د بشترا په پاکستان په بنګلادیش تیره کړي ویلې دا خپل لیمنډ برکات دی د هغې علما برکات دی چې دی ورته قربانۍ کړو نن خو فتوای میتونه دو ملونه دی په موټر زړه باد وي خامخا نشه برداشت کولی چې مو ګیډی دا خوري مو یوژی دا خوري ملو څه غواړي موټر نه بیا د یا ته فتوا ورته دلې وي چې دا په علمای څوک شه دی سپیشلی دا ینګ جنریشن یا دا ویز چې کیم ویل ایجوکیټډ طبقه دو دا په علمای څوک شه خو نه دي ایستو ده نه دا خو درباري علما نه دي دا شپېته زره خو عالمون نه دي چې جهنم ته ځي ویش پاک شي دا دا علمای حق دا چا دا سرټیفیکټ چې ورکوي دا اختیار چا سره دی تو سره دی دا تو اختیار دی نه دا خو سیاسی ملون نه دی یہ سارے جملے قادیانی کس چکے تھے دا ټول خبره قادیانی کړي وي چې کلا د کفر لیبل پر چاپلې کړه فتوا دا خبره ټول د قادیانی تفلو وته نو ته دا پاته نه لګي او غلطي خو ته مود چې کور کور ته تو په اسلام په ستلای نه یو غلطي خو مود چې زتو سره نوس نه په دلیلم سره کوی نه دي کمی خو په موږ شته نه په علم شه کمی شته نه په دعوت شه کمی شته نه په درس او تدریس شه کمی شته او نه په کال لا کړه رسول شه کمی شته دی علما دغه موجوده نظام د پورا امیج د اکابر علما پیرا فهرست دی 187 کسان داسې علما دي چې ابا قاعده په 500 چړاو شو د دغه پاکستان د آزادۍ د پورا 2 لکه مسلمون شهیدون دي خو پاک شه 2 بونده 50,500 کسان عالمون دي چې فضیلت پګړې تاړلې وي اخلي دغه نظام د پورا چې جماعت آزاد مدرسه آزاد بخاری آزاد درس قرآن آزاد منبر آزاد محراب آزاد پشیرا پابندینا و پگڑے پابندینا اشدینا پا پردہ لازمی اشارہ پتشر دیو اسلامی نظام دے پورا دے دے کوشینوی شاید پاک شے تکمیلاتا ورا سیداغا سسٹم آدھے دے جواد نو ورا سیدہ دا بیا برامو دا خود ای مرهونه مونتی مو څه کړی دی مو خالی توزی په و خواړې روغله پګړې مې په سر کړه غایز وګار مونږ خوري هات شه ایستو دا یا تر په مقصد سرچستا اکرام د نکاح تام رو شاوروم دو شودیدو عاشق ته یو رامیندل مو دې پورا ای غداری بیا مې نه کړی دی خلک تسلسل کوشش کوم پداچې بی عبرت له اولل الباب پداچې میشه توزه پر سبق دی وی چې قرآن مونږ انګریز په موته ډېر مهنت کړی دی ریسرچ په کړی دی نه بقاعده استفادې کوي عملی یهود ډېر کړی دی کافر ډېر کړی دی مگر وہ علم کی موتی کتاب اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارا مو تو غونډه علمي خزانه یورپ ته وړې دو ا دې ځای کړی نه دو هغه استفادې کوي دغه نظام د پورا علما قربانې کړې دي دغه نظام د پورا دغه سیستم د پورا انجدي وخت علما بقاعده د جهاد فتوی ورکړې دي
عملی جهادی نه کړی دي جیلینا تتللی دي وطن بدل شوی دي میشته احساس نشته صرف یو د مولانا محمود الحسن کاوشینا ته سلام په دوړلو سي چې دای کله مرشه هو چې یوال ویش دوی په بدن روغ نه و چې پرانګي دوغ ور کړای نه و په سکینه بوله خالص سوریا ورته وکړه چې دا فتوا واپس کې چې هندوستان دارالحرب دی دارالکفر دی خالي دا فتوا وخله بیا معافیه دا ورته و چې دا فتوا نه واپس کوه چې دا فتوا واپس کا متداس لیدا شي چې مون در خلوت شه ز خپل مون سره زونه واپس نور ورته ویل خپل ملګری ورته چې حضرت چالو ور سره وکی دوړي چال هنو ور سره کو عدالت ورته ای انګریز جج ورته ای چې او خوشم د ظلم مهاجر ته پاتہ شتا چې چا دا فتوا ولګاوله چې انګریز په فوج بارتی جرم دای خیانت دای ګناه دو حرام دو اغي سازو صدو واخو بغاوت دای غریب سړی و چې خلک ناکاپان په سر وایي چې تا یو غلای غسل مې کړی دی په دانه وښداوی نه او دا ځا بته به نفس کو په هوش حواس مې دا فتوا لګولې چې دارالحرب دی دارالکفر دی یهود فرنګي انګریز سره جهاد واجب دی لہذا دا نظام د سر په بیا روغلای دی دا نظام په اشتراک شو نه روغلای حسین احمد منی رحمت الله علیه فرمایي چې مو په غوږ ګوتې سینې کړې ایستود سره جیل ته لوړله چې ایستود مې په جیل شوی انګریز نیولی دی خدمت وکوي خو چې ایستود وکیم خو چغوه هم مو په غوږ ګوتې سینې کړې زور مې واس او دا چې کله په درېنیم په مالټا تورې بخشې درېنیم کولا تیر کړل چې واپس روغه په هندوستان شه په دلیه په درېنیم کولا ناورسته په ریلوے سټیشن تیر کړ بیا کولا تا نه تا بیا یو عبید الله سیندی رحمت الله علیه د خپل شو کړل او چې څو وته کړل پیرانګي ظالم خلاف مې بغاوت کړای دی میشم سورا کامیاب نه یو سورا ناکام ای خلق دا چې ستدي دا د هغې مرغونه مینت دي د هغې قربانۍ دي میشته په تایوله مې راو شوی دی میشتو ستا په چار دی میشتو ستا په چار دادو چې د علما قدر وپېژني د مدارس قدر وپېژني د مساجد قدر وپېژني د موجوده ازوده قدر وپېژني کني کسان بلا چې غلامي د یوره مقدر شي ادغه خپل جماعت ازود میزو ته ونه کوي عرب خلیج ممالک دي کنه دا د امیش پلون تربرین عزیزون کړي ول ټول عرب تطلری وي مولوی وي شغل حدیث وي لیکلای کاغذ اور درمی د حکومت طرف نه چې دا ویا ادانا علاوه چې یو ټکا ورزوتای کې کیتو دی راکی